خو دې په دغه باندې د تخیر سیاسي اختلاف په ما په خپل دي ځکه چې هشام خان ته ما په ذات خود ریکوست کړی و فری اف کاست ځکه ته تیارو زه له دغه بیا اعلان کوم تا په وسات سره غلام اکبر به ټول هم ځکه دوی ورکړی دغه نه وساو کرنل زه اضافي ورکوم فری اف کاست پي. अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको ज़ै गुलाम अकबर मरवत नन आज की बात सरा तास पर खिदमत से हाज़िर हैं. तास तो पता दा जमुरा मेल नर्सिंग कॉलेज पर बारे चे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों सरा रब्ते कऊ देगे कुम ज़िले तहसील ओहदेदारान दी गौज़ रहा रब्ते कऊ देने अलावा मेंबरानी असम्बली सरा पर रब्तो ची कुम टेमरा कईगा पखपले शो च शामिल हो इंशाल्लाह मुरा बार बार दा खबर कुछ मुरा कुम प्रोग्राम दा मुरा कुम शो دا ټولو خلکو ته اوپن فورم دا چا باندې هیڅ پابندي نشته ده چې چاته موږ دې چې موقع نه ورکوو دو د ټیم ارباسي چې کوم سړی ټیم موږ ته راکولی سي موږ دو ته حاضر یو په لکې چې انټرویو ورنه اخیستی سو که څوک مصروفیات له وجې نه لکې ته نسي راتللی په اسلام آباد پېښور چې موږ ته دې وایي موږ به هلته ورځو موږ به د دو موقف خلکو ته پیش کوو. نن آج کی بات چې موږ میلمه ده سابق تحصیل ناظم هدایت الله خان عیسق خیل. هدایت الله خان عیسق خیل صاحب زه تاسو ته په خپل پروګرام آج کی بات چې خوش آمدید وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. غلام اکبر خان تاسو ډیره شکریا چې دا تاسو پروګرام کوم ما وکتلای دا پروګرام کوم تاسو چالو کړای دا په دې باندې مې ډیر زه خوشحال سو چې شکر الحمدلله الله کې چې یو داسې اکټیویټیز شروع سله مخکې دور چې دا اکټیویټیز لکه چې ډیره کمې هر جوال دا پروګرامونه کېدل اسلام آباد پېښور بنو ډی خان چې څومره اولاد یې ټولو چې دا سلای پروګرامونه کېدل خو موږ لکه ډسټرکټ چې صحافیانو دا اقدام نه کاوه لہذا په دې باندې خو زه اول تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې دا کوم اقدام تاسو شروع کړی دا ډېر ښکلی اقدام ده. الله دې تاسو ته دغه اجر درکړي چې دا عوامو کومه رایه ده تاسو هغه ته رسوو ایوان بالا ته رسوو تاسو په ذریعه باندې رسېږي په دې باندې تاسو ډېره شکریا. ناظم صاحب موږ دا وایو چې دا کوم میل نرسنګ کالج یا د پیرامیډکس کالج جوړیږي غزنی خیل چې په دغه باندې تاسو څه موقف خو به هر سړي زه دا وایم چې که تاسو چېرته سوچ کړی سیاست چې کوم ډسټرکټ نه وزیر اعلی تللی د هغه ډسټرکټ ته تقریبا وس په کار باندې کوشش کوي چې خپل ډسټرکټ چې ډېر کارونه وکړي نور اضلاعو چې کم کارونه وکړي ټولو ډسټرکټانو چې هغه وره وس رسي نه چې کوم د خپل ډسټرکټ چې کوي دې بارے چې خو زه دا وایم چې ما خپل ذاتي رایه چې دا زه دا وایم چې دا شاید چېرته سټي ته نږدې جوړ شي که سټي ته بیا نږدې مثال کې طور پر نه وي هغه رایې مطابق تار ته وویله بیا به ما دا زه وایم چې چېرته په عیسق خیل روډ دی جوړ شي ولې چې ما دا له خلکو سره ډېره واسطه ده. هشام خان به خپل حلقې سره مینه کوي منور خان به خپلې حلقې والو ته کارو کوشش کوي انور حیات خان به خپلې حلقې ته کوشش کوي. خو بهرحال چې دغه بارے چې ما خپله مخکې افسران بالا سره ډي سي صاحب سره پېښور چې سیکرټري صاحب سره ملاقات سره د خبرې مې شوي دي ورسره خو زه دا وایم چې دا هشام خان کوم کار کړی ده اول خو دې په دغه باندې د تخیر سیاسي اختلاف په ما په خپل جي ځکه چې ډسټرکټ لیول خبره کوم بیا به مې سیاسي اختلاف په خپل جي او په دغه د خیر ورته چې دا شای لکه ډسټرکټ ته راوړی بالکل دغه نه بعد چېرته جوړ شي چېرته نسي جوړ هر سړي به خپله ذاتي رایي خپل یو کار به خپله خبر به دې بارې چې زه دا ویل غواړم چې که زه دا ووایم چې ما ذاتي رایه دا ده چې دا د لکي سټي چې هسپتال سره جوړ شي دې نه مخکې تاجیزۍ خواته یو ور خو نقصان دا نقصان نه ده هغه دغه موږ عوام دي موږ خلک دي نقصان سلای ده تر اوسه پورې چې چېرته کوم پلیټ فارم باندې ګوري بیا ټول دا وایي چې دا لکي هسپتال لرې جوړ څه بې ځای جوړ څه غریب سړی نسي ورتلی اوس یو ور خو هغه تاوان سلی ده دوباره چې اوس دا کوم کالج جوړېږي دا کالج خو ما په خیال باندې صرف مخصوص نه کلو پاره ده نه مخصوص سټي پاره ده دا خو اول خو ټوټل ډسټرکټ شاید ډسټرکټ نه بعد د صوبې شاید صوبې نه به سټوډنټان ورته راځي ګومل یونیورسټۍ ته ورې چترال نه هر ځای ډېرو ډېرو ځایو نه خلک راځي بالکل صحیح خبره ده چونکې دته به داسې هنرمند تعلیم یافته تکړه ځڼکي به داسې چې
راځي به بار بار نه به راځي. لہذا که زه دا ووایم چې دا د لکي سیټي چې لازمي جوړ شي دا منصوبه هشام خان راوړې ده. په دغه د اول د تخیري چې دا شای لکي ډسټرکټ ته راوړی. هغه نه بعد چیرته جوړولو مسله ده. که چیرته په ما رای باندې کېږي بیا خو د لکي سیټي چې اسپتال سره جوړ شي، ولې چې سیټي آبادي، سیټي عوام، سیټي سهولیات هر شی زیات دي. هلته کېدای شي دومره سهولیات نه وي. هلته په موقع اوس تحصیل د تحصیل سره به سهولیات دوی ته نور راځي، خو آب وخت سره راځي. اسی یہ ناظم صاحب موږ دا ویلا چې لکه ته په موجوده صورتحال چې سیاستدانانو ته څه وایې، مشرانو ته څه کول پکار دي دغه کالج جوړېدا په باره چې لکه څه هغه پکار ده، لای عمل ورته پکار ده؟ زه دا وایم ټولو عوامو نه، ټولو ایم پی ایګانو نه، ټولو سیاستدانانو نه مې دا ګزارش ده چې چېرته جوړېږي کوشش دې وشي چې زر تر زره جوړ شي. که غزني خیل چې جوړېږي په دغې باندې موږ ته ځکه ډېر بحث نه دي کول پکار چې دې باندې به کېدای شي ډېر کوشش تلای، را رغونې باندې به ډېر زیات کوشش تلای چې دا لکي ډسټرکټ ته راغلی ده. اوس چې چېرته جوړېږي چې زر کار شروع شي، بیا که فرض کړي موږ ایم پي ایګانو صاحبانو چېرته اعتراضات دي، په چېرته نورو مشرانو اعتراضات دي، په هغه به اعتراضات په خپل جي باندې خپل موقف پایي. خو دا چې کله منظور څه پکار ده چې په دې باندې هلته کوشش تلای وای ایم پي ایګانو صاحبانو ته، اسامبلۍ چې هر ځای چې به دغو شیو پته لګېدله چې دا شی به دلته جوړېږي. بالکل. اوس چې هغو مخکې نه کوشش کړی وای به کېدای شي چې حل وتلی و. اوس چونکې سیکشن 4 پیمنټ مځکې وال نور ډېر هر شی تقریبا پراسس تلی ده. اوس زه دا وایم چې دا د کریډټ کالج غوندې دغه شي نظر نه کېږي چې داسې دا منصوبه ډېره لیټ شي، چې منصوبه زر تر زره وشي چې چېرته وشي موږ دې سره هغه نشته. لکي ډسټرکټ ټول موږ ډسټرکټ ته که ته جوړې ده، که پیدو ده، که لکي سیټي ده، دا ټولې موږ عوام دي، ټولې موږ مطلب سر ګلان دي. زه دا وایم چې دا منصوبه لیټ نه شي چې هر چېرته ما خپل ذاتي رایې دغه ده. کېدای شي سیاست چې ما پارټۍ رایې بدلوي، کېدای شي سیاست چې ما تر زمنو ما ورونو رای بدلوي، خو ما خپله ذاتي رای دا ده چې دا شای لیټ نه شي چې چېرته وي چې زر تر زره وشي. اجي ناظم صاحب دا مې ویله چې د مرود قومي جرګې امیر او تاسو والي صاحب الحاج اسلم خان صاحب کیډ کالج پر 1000 کنال مځکه ورکړې وه. تاسو چیرې داسې په زړه چې راځي چې لکه سرکاري منصوبو پر چیرې داسې فری آف کاسټ یعنی مفت مځکه ورکو، ځکه چې اوس خو څه نه چې اختیارات تاسو سره شته دي که نه، مخکې خو ټول اختیارات مشر حاجي صاحب سره وو، هلته تاسو سیاست چې نه اوس خو تاسو سیاست ته راللو. اوس چیرې تاسو داسې زړه چې راځي چې لکه زه د فری آف کاسټ یعنی مفت مځکه حکومت ته ورکړم؟ دې بارے چې خو زه غلام اکبر به دا ویل غواړم چې دا کومه منصوبه اوس شروع ده، که دا منصوبه دوی اوس دلته موږ ته راکولی شي، بیا دوی ته موږ ته فری آف کاسټ مځکې ورکوون ته تیار. ما ډي سي صاحب سره دا شی ډسکس کړی و چې ډي سي صاحب که دې شي نه نیام د روله جوړېږي، لفظوبرګاه چې جوړېږي، بیا فری آف کاسټ مځکې ته موږ تیار وو. تاسو سوال وکړو چې لکه حاجي صاحب خو ورکړی و، تاسو یې ورکولی شو که نه؟ حاجي صاحب غوندې خو به یې نه شو ورکولی، ولې چې حاجي صاحب موږ والد صاحب ده، موږ زمون نو وایي چې پوړی کمی چې راځي لازمي. اوس کمی به یي خو دومره ډېره کمی دی خدای نه راولی چې مطلب چېرته موږ قوم بچیانو ته، چېرته موږ قوم ته خیر ځینې رسېږي. دا خو حاجي صاحب 1000 کنال نه ده ورکړی. حاجي صاحب تقریبا موږ هغه ورځ اسټیمیټ کاته چې حاجي صاحب ټوله مځکه سرکار تقریبا 1700 کنال مځکه حاجي صاحب مختلفو ځایو چې اسپتالو ته، تاڼو ته، سکولانو ته، قبرستانو ته، داسې کیډټ کالج ته دې بابت چې لکه تقریبا 1700 کنال مځکه ورکړې ده فری آف کاسټ. هېڅ شرایط نه وي پکې. لکه موږ خلک خو چې څوک مځکه ورکوي 2 کناله مځکه سکول ته ورکوي، بیا اګریمنټ دا وي پکې چې ما ته به نوکري ورسره اړتوي. څوک ټیوبویل ته مځکه ورکوي، بیا دا اګریمنټ وي ورسره. دا نرسنګ کالج چې به موږ بغیر اګریمنټ فری آف کاسټ مځکه ورکو، هغه ورځ مې والد صاحب دلته وي سي صاحب ته دغه آفر ورکړ، ورته چې وي صاحب که تاسو چیرې کې دا کریډټ کالج سره ټچ ما نوره زیاته مځکه پرته ده، که دې چې تاسو چیرې اګریکلچر لا بل هغه جوړول غواړو، یونیورسټي برانچ جوړول غواړو، بیا ما له طرفه اجازت ته
اسې تاسو چیرې د منیسټر سوشل ویلفیر هشام خان ته دا ورتیلی دي دا افر مو ورته کړی دی چې لکه موږ فری اف کاسټ مځکه قوم پاره یا علاقې پاره یا ضلع مفاد پاره ورکوو. هشام خان ته ما په ذات خود ریکوست کړی اسلام آباد چې یو پروګرام چې دوی موږ سره یو ځای سلی وو دغه پروګرام چې ما په سټیج باندې ته ریکوست کړی وو چې هشام خان که چېرته تا داسې قوم پر چې ګټر مندوله اسمبلی نه ولې چې ته منسټر یې او منسټر یې ته پی ټي آی نه یې منسټر یې ته مروت قوم ټوټل صوبې منسټر یې خو لکه تللی له مروت اوس چې مروتو نه تللی اوس دا لازمي نه ده چې ته به پی ټي آی والته کار کوې که ته به جمعیت والته کار کوې که ته به نون لیګ والته کار کوې دا ټول عوام تا عوام دي که ته څه مال قوم ته څه شی رارولی سې هلته فورم نه څه شی رارولی سې نو انشاءالله موږ به بیا هماغسې فری اف کاسټ مځکې ته تیار یو او نوره چې کومه منډه تړله خدمت څه شاعر باندې هغې ته به قوم بچیانو پاره قوم پاره به تبیدار وو. زه له دغه بیا اعلان کوم تا په وسعت سره غلام اکبر بی چې دا ته ایوان باله ته ورسوې که دا اوس رړېدلی سي چې څومره مځکه دوی ورکړې د هغې نه وسه او کرنالزي اضافي ورکوم او فری اف کاسټ به وي هېڅ ډیمانډ به من ډېره مهرباني ناظم صاحب تاسو ډېرې خوږې خبرې وکړې ناظرینو تاسو هم واورېدله ناظم صاحب ډېرې خوږې خبرې وکړې او ټول نشه خبرې ادا وکړله چې هلته لکه نرسنګ کالج پاره اول 13 کروڑ روپۍ منظورې سوې ولې دغه مځکې اخیستو پر او اوس چې تقریبا 8 کروڑ من چې دا پیسې دي چې دغه پاره مختص کړي دي مځکې پاره او ناظم صاحب دا ویل چې هغه نه به سل کرنه زیاته ورکوم او فری اف کاسټ په ورکوم یعنې مفته به ورکوم نو مطلب دا ده چې فوري طور باندې حکومت ته دی 8 کروڑ فایده ورکوي. نو زه خو دا وایم چې قوم ته او علاقې ته دغسې کسانو ضرورت ته چې حکومت سره تعاون وکړي. موږ خلک خو چې کوم دي هغه خو ناظم صاحب خبره وکړله چې لکه 2 کرنه مځکه چوک سکول ته ورکوي بیا اګریمنټونه یو شی بل شی کوي او ماشاءالله دو هیڅ داسې اګریمنټ نه ده کړی ګیډ کالج ته 1000 کنال ورکړی ده او د نورو ذکر وکړي چې 1700 کنال موږ ټوټل مځکه ورکړې ده. نو موږ د ناظم صاحب هم شکریه ادا کوو که څوک هم موږ پروګرام چې خپل رای اظهار کول غواړي نو دا فورم ته حاضر ده انشاءالله ډېره زر به یو بل پروګرام چې تاسو په خدمت کې حاضرېږو. ډېره مهرباني ډېره شکریه. السلام علیکم.